عاجزي د الله رب العالمین ډیره خوښه ده او چې کوم سړی عاجزي کوي مقام ته عمده انسان الله پاک رسوي او کوم سړی کې چې تکبر یعنی یو څو جمعه سکول وي یا یو عهده ورته حاصله شي او دې ځان د خلکو نه غټ حسابوي نو دې خو ځان غټ حسابوي لیکن الله رب العالمین دا انسان د ټولو خلکو په نظر کې سپک او ذلیل لګي. تانوی رحمت الله علیه یو مثال ذکر کړی دی متکبر سړی مثال داسې دی چې لکه سړی داسې په یو دنګ غر باندې ودرېږي او دی د دنګ غر نه چې کته دی خلکو ته ګورو نو دته داخله داسې پوچي پوچي واړه واړه ښکاري دی داخله کې ټول واړه دی او صرف زه پکې غټ یم دا د سترګو غلطي ده ځکه چې د فاصله د ډېره زیاته ده د خلکو د په منځ کې خو که بل طرف ته بیا دې ته وګوره بیا دا خلک چې ګوري دې سړي ته چې لکه د غر د پاسه څوک ویل داسې نری غوندې تیلی دی یاره انسان نه دی څوک نه یاره دا انسان دی سړی دی څوک نه مړه چې وړه ونې ګټه د سړی دا خو سړی نه دی نو دقه مثال د متکبره سړي دی چې متکبره سړي ځان په خپل خیال کې ډېر اوچت حسابوي لیکن دا کته خلک چې کم نور د دن علاوه خلک ته معاشره کې نو دې ټولو ته سپک ګوري د په نظر کې دا ټول سپکي خو بل طرف ته بیا رب العالمین د خلکو په نظر کې داسې سپک چې دا ټول خلک د ته سپک نظر باندې ګوري تر دې چې بعضې خلک د باندې سلام کول هم هغوی له خوند نه ورکوي خو د سنت د ادا کولو په خیال په سلام کوي نو ټیک ده لیکن رړی نه غواړي چې په دې متکبر سړي باندې موږ سلام وکړو. الله رب العالمین فرمایي چې الكبرياء ردائي فمن نازعني القيته في النار تکبر دا زما صادر دی او کوم سړي چې زمانه دا صادر راخ کې نه تکبر اختیار کو القيته في النار دی بس په جهنم اور کې ورزم. متکبرین د الله رب العالمین ډیر بدی شي من تواضع لله رفعه الله چې کوم خلق عاجزي اختیار کی الله رب العالمین غي اوچت کی والله ولا عزت ورکی الله ولا مقام ورکی ومن تکبر فوضعه الله او کوم سړی تکبر اختیار کی رب العالمین هغه کته د زمکه لر اخلاص کی والله ذلیل کی والله رسوا کی. حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز ہے.